حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض وکي چې اے د الله رسول قربانی چشته وای. نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ستاسو د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. هغه بیا عرض وکي چې اے د الله رسول په دې کې زموږ څه فایده ده؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستاسو فایده دا ده چې د قربانی د حیوان باندې څومره بیشتانې د هر بیشته په بدله کې تاسو ته یوه نیکي میلاویږي. هغه بیا عرض وکړي چې ای د الله رسوله پر بعض حیوانانو باندې وړي د هغو څه حکم دی؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د وړي هم د هغه حکم دی چې د وړي پر هر بیشته په بدله کې یوه نیکي تاسو ته میلاویږي. بل روایت دی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مدینه طیبه کې 10 کاله تیر کړه. په دا 10 کاله کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم قرباني نه ده قضا کړې، ځکه د صحابو د قرباني سره څومره شوق دی. د بخاري شریف روایت دی چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د دې دومره شوق ولو چې دوی به قرباني ښه چاغولې، د چاغېدو اهتمام یې کوي او بیا به قرباني کولې، او د ټولو مسلمانانو هم د هغه عادت ولو. عزتمندو موږ تاسو دپاره پکار ده چې قرباني په ښه شوق سره وکړو، او په قرباني کې چې څومره غټ حیوان یې څومره چاغ یې هغومره ثواب دی. او په قرباني کې صرف نیت ته قرباني وکړو. زموږ او ستاسو خلک په دې کې ډېره غلطي کوي چې دی اول واره پسه رانیسي یا حیوان رانیسي، په هغې کې دی د غوښې نیت کوي چې دا ښه چاغه د ډېرې غوښې به وکړي، او بیا د اختر په سهار ترازو در لاندې کړي چې زما پسه خو ډېرې غوښې وکړلې، ما ته مفت تمام سولو. عزتمندو په دې کې صرف او صرف نیت ته قرباني وکړئ، د هغه په ضمن کې خود به خوده غوښې راځي او نور داسې شان راځي. اول واره تاسو د خپل نیت اصلاح وکړئ.